बुखारी मुस्लिम में है, अल्लाह के रसूल सल्लम हज के मौके पर मक्का में हज़रत आयशा के घर तशरीफ़ लाते हैं, उनके यहाँ आते हैं तो हज़रत आयशा रो रही होती हैं। आप पूछते हैं आयशा क्यों रो रही हो, और जो ये पूछे क्यों रो रही हो, इसका मतलब उसको रोने का सबब इल्म नहीं है, वो आलिमुल गैब नहीं है। द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक यौ ज़ल उखा मुबारक औरकशवरा खबर द इतिराज़ और द अक़ीदी पूरी कोमा उखा मुबारक औरकशवरा नु په محفل کې دوه قسم خلک ناس یو دا خوارج خلک ناس کوم چې د نبی علیہ السلام د تعظیم او د میلادونو منکر دي، دوی پلاران نیکونه پکې ناس او یو پکې الحمدلله زموږ روحاني پلاران او نیکونه ناس. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په اوخه پسې صحابه کرام ګرځي، صحابه کرام زما اوخه مبارک ورکه شوې ده، اولاد چې زما اوخه وګورئ. ډلې ډلې صحابه کرام څوک په ښي طرف ځي، څوک په ګس طرف ځي، څوک مخې ته، څوک یو خبر خوا اوخه مبارکه ګوري. مجلس کې منافقان ناسو، یو کسو د هغه نوم زید، د هغه زید منافق تپوس وکړو این یذهب هذا الرجال، دا خلک کم خوا روان دي، یو خبر خوا ځي، څه دپاره ځي؟ نو صحابه کرام ورته وي چې د پیغمبر علیه السلام اوښه مبارکه ورکې شوې ده، د هغې له پیدا کولو دپاره ګرځي، هغه ګوري. نو دی چې وخندلې ښه دا څنګه پیغمبر دی؟ نعوذ بالله استغفر الله. وی خدای تعالی دې ورته وښایي که نه، وی دی خو وایي چې ما له خدای تعالی د جنت او د دوزخ علم را کړی دی او خپله اوښه یې ورکې شوې ده، د هغې پته ورته نشته دی. دا اعتراض چا وکړو؟ منافقان یې وکړو. نن سبا هم د دغې منافقانو چې روحاني اولاد دی، جسماني او روحاني، نو هغه هم دا خبره کوي، وایي پیغمبر علیه السلام ته د دیوال نه شاته پته نه لګېدله. او زمونږ خلک چې واوري نو پکار دا چې د دوی زمونږ د مخې څوک دا خبره وکړي چې پیغمبر علیه السلام ته د دیوال نه شاته پته نه لګېده، جواب یې سره چې د مخ نه وله خصمه ګرمه څپېړه وتمبي چې خاطو زما د پیغمبر علیه السلام په شان کې خبره کوي. خو خدای تعالی دې زمونږ مضبوط ایمانونه نصیب کړي. که زمونږ ایمانونه د صحابو په شان مضبوط وي، د دغې منافقانو نه ښه الحمدلله، خو که د صحابو په شان مضبوط وي نو مجال نه و چې دې کسانو زموږ مخکې دا خبره کړې وي. بیا دوی دا خبره نه شوه کولی، خو هغوی په مونږ زړور شوي دي، ځکه دا خبرې کوي. او زموږ خلک څه وایي؟ مونږ کمزوري یو او دغه هغوی زورور دي او فساد دې جوړېږي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک په نوم غیرت فساد نه دی، دغه عین ایمان دی، دغه جهاد دی، دغه هغه کردار دی چې خدای تعالی ستایلی دی، دغه هغه کردار دی چې جناب رسول الله علیه الصلاة والسلام ستایلی دی، دغه هغه کردار دی چې د آدم علیه السلام نه وله تر آخري جنتي پورې د آخري مؤمنه پورې ټولو مؤمنانو ستایلی دی چې څوک د پیغمبر علیه السلام په نوم باندې غیرت کوي. دې ته فساد دا بې غیرته خلک وایي. خدای تعالی دې موږ د بې غیرتۍ نه وساتلی کړي. نو چې کوم خلک دغه خبره کوي پیغمبر علیه السلام ته د دیوال نه شاته پته نه لګېده، دا خبره د صحابي د مخې وشوه. اوس د صحابي حالت وګوره. ما او تا خو ورته سوچ فکر کوو چې خلک دی خو عالم دی، وګوره پټکې والی دی، ګیرې پرېښودي دی، دا چې دی نو د پیغمبر وارث دی او دی خو دا خبرې کوي، دی خو دروغ نه وایي، کیدای شي پیغمبر علیه السلام ته به رښتیا پته نه وه. زموږ خلک پکې دغه سوچونه فکرونه کوي. خو صحابي څه ریاکشن و، د هغه کوم حالات و؟ صحابي مبارک اسید رضی الله تعالی عنه، اسید فاسدو پسې دی د ده سره انډیوالو، دوی په سفر باندې روانو او چې پسې پاسېدو داسې سپور کنځلې ورته وکړه چې زما په منبر باندې په زبان نه راځي چې ته بیان کړم. او بیا ورته ووی قاتلک الله عدو الله نافقته، وی د خدای تعالی دې تبه برباد کا، د خدای دشمنه ته خو غټ منافق وختې. او بیا ورته وی چې ستا په زړه کې دومره بغض د پیغمبر علیه السلام سره پروت دی، ولې زموږ سره په سفر د جهاد باندې راوتلی؟ وی هلته کې به پاتې شوی وي. بهرحال دغه ته هم ډېرې خبرې وکړې. بیا ورته وی ما ته پته چې پیغمبر علیه السلام به اجازت را نه کړي، کنې ما به په دې ځای کې تو په شرمناک مرګ باندې وجلی. دا ورته صحابي رضی الله صرف په یوه خبره باندې چې هغه دا منافق دا خبره وکړه، وی د پیغمبر علیه السلام اوښه ورکه شوي پته ورته نشته دی. دا ورته ته موږ ته دا خبرې کوې، وی زموږ پیغمبر علیه السلام مبارک اوښه خو وړوکې خبره ده، هغه موږ له د اسمانونو او د جنتونو د قیامت او د وړاندې شوي د تېر شوي او د راتلونکي زمانې د غیبو خبرونه راکوي. اوښه پکې لاسه خبره. بیا ټولو صحابه کرامو ته بدې ردې شروع کړې، رټنې پې شروع کړه. دی د خپلو انډیوالو نه تنګ راغی،
پاسې د هغوی د خوا نه ووتو لاړو د پیغمبر علیه السلام خوا ته چې یاره دوی خو د پیغمبر علیه السلام د مخې خبرې نشي کولی هلته به ماته امن او امان میلاو شي جناب رسول الله علیه السلام خوا ته چې کله لاړو د حضور علیه السلام د مخ آثار بدل شوي ول حضور علیه السلام په جلال کې راغلی و حضور علیه السلام منبر شریف ته وختلو پاسېدو تقریر شروع کړو حمد و ثنای د خدای تعالی وفرمایله بیا یې وی ای صحابه کرامو په تاسو کې بعضې خلک را دننه شوی دی چې هغوی په دې خبره باندې ډېر خوشحاله دي چې د پیغمبر علیه السلام اوښه مبارکه ورکه شوې ده او هغه پسې خلک ګرځئ او پیغمبر علیه السلام ته خپله اوښه معلومه نه ده وی واورئ دا خبره زما سره د ځانه علم غیب نشته دی زما سره هغه علم دی چې کوم ماله خدای تعالی راکړی دی او وی ورشئ زما د اوښې پړی په فلاني ځای کې ونې ترختی دی هغه ډېر کوشش کوي چې زما خواته راشي خو پړی ونې ترختی دی لاړ شئ پسې ماله خدای تعالی علم راکړی دی او هغه اوښه زما راولئ صحابي مبارک فرمایي وایي موږ په مجلس کې تشریف فرماو وی چې کله پیغمبر علیه السلام دا خبره وکړه صحابه کرام په منډه باندې لاړه چې وایي کتله هم هغه شانتي د حضور علیه السلام د اوښې مبارکې پړی چې دی نو د ونې په خاښ کې نښتی و اوښې ډېر زورونه کړي وو خو پړی کلک ونه شوه راتللی صحابي مبارک اوښه د پړي نه نیولې ده او د نبي علیه السلام مبارک دربار ته راغی دغه د صحابه کرامو عقیده او ایمان دغه زید ډېر تک زیړ شو او واپس یې منډې کړې خپلو ملګرو خوا ته راغی چې راغی خپلو ملګرو ته یې چې څنګه وکتل مړ د هغوی د ایمانونو نه قربان رب ذوالجلال زموږ د یو شانې غیرتي ایمانونه نصیب کړي دا یې ملګری و دا یې کلیوال و دا د دوی خپل کس و خو چې د حضور په شان کې ګستاخي وکړله نو ځکه ستا دپاره مې دوستۍ هم دشمنۍ دي حاجي صاحب فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا دپاره مې دوستۍ هم دشمنۍ دي یار مې ته یې بل یار نه لرم بېتا دغه ایمان د صحابه کرامو دا زموږ د اسلافو ایمان و چې کله دا زید راغی خپل سامانونو ته یې وکتل هغوی ولا سامانونه ټول کچرې ته ګیل کړي ول وی د منافق سړي زموږ سره ځای نشته دی او ستا به موږ دوستي هله قبوله کړو چې ته زموږ د رسول الله علیه السلام عزت او شان او مقام وپېژني او دی د ځان خوا ته نه پرېښودو دوی ورته وي چې قدم به هم زموږ خوا ته نه رالي منتونه یې ورته کول چې صرف یو خبره درته کومه مه مې پرېږدې د ځان خوا ته خو یو خبره مې واورئ صحابه کرام اسید بن حضیر بن حوت پر مې وی څه خبره ده وایه ده ورته وی تاسو کې چا پیغمبر علیه السلام ته حل ویلی دی چې زید داسې خبره کړې چې د پیغمبر علیه السلام اوښه ورکه شوی پته ورته نشته دی هغوی وی زموږ دي په الله قسم یې که موږ د خپل ځای نه د پیغمبر علیه السلام خوا ته تللي یو وی دا ورته خدای تعالی دغه علم ورکړی دی دا عقیده د صحابه کرامو وه چې د پیغمبر علیه السلام د شان متعلق هغوی دغه عقیده وه چې خدای تعالی پیغمبر علیه السلام نه د جنتونو د دوزخونو د ځمکې او د اسمانونو د غیبو خبرونه ورکړي ول او د منافقانو سره دغه رویه وه چې دا پیغمبر علیه السلام اوښه ورکه شوې ده او پته ورته نشته دی او نن سبا دغه خلک ګوره ډېر زیات په دې خپله عقیده کې ډېر په تیزۍ باندې په مخ کې روان دي او خلک ګمراه کوي خو ګوره ورونو دا خبرې زما ښه دړه په غوږونو واورئ او داسې نه چې په یو غوږ یې واورئ په بل یې وباسئ او دې خبرو له په زړه کې ځای ورکړئ دې له په دماغو کې ځای ورکړئ خپل ځان هم خپل اهل و عیال هم د هغې خلکو نه وساتئ چې کوم خلک تاسو د پیغمبر علیه السلام شان او د اولیاو شان نه بیانوي که نه ګورئ هغه د منافقانو په شانتې خدای مکه بیا مکه ورته برباد دی خدای تعالی موږ تاسو ټول د تباهۍ نه وساتلی کړي